نو په خپل مشرانو باندې اعتماد زمونږ نشته. ګنې یو انګریز د امام ابو حنیفه هغه شاګرد حضرت امام محمد رحمه الله پیژنئ به، امام محمد بن حسن شیبانی دا د امام ابو حنیفه شاګرد او امام صاحب د ماخوستن مانځنه بعد په خپل مسجد کې ناست. نو دا نوجوان راغی امام ابو حنیفه ته وی حضرت که یو سړی د ماخوستن منځ وکړي نابالغي ویده شي او د شپې ورته احتلام وشي، خوب کې بالغ شي او د سحر منځ ټیم لا راغلی نه دی، د ماخوستن ټیم باقی دی، دی به د ماخوستن د منځ قضا راوړي که نه؟ امام ابو حنیفه ورته ویل ها راوړي به. خو د سوال په کوم الفاظ وکړو که یو کس یو هلک ته داسې راشي، دی لاړو د مسجد په یو غاړه کې ودرېد، هلته یې مونځ کوه. امام صاحب رحمت الله علیه ته پته ولګېده چې دا مسله ده ته راغلې وه، خو دومره په ادب کې سوال وکړو. نو د استاد پیژني او عالم ته دا پته لګي چې کم هلک سبق ویلی شي کم یې نشي ویلی، کم سړی دین ته تیار دی او کم دین ته تیار نه دی. د وجې نه زه د شوکاني د بوت د هغې خلکو ته زه نصیحت نه کوم، نه زه هغه سړي ته نصیحت کوم چې کله په قرآن حدیث کې چون چرا شروع کړي. مو ټول جوابات د الله دین خو د چا محتاج نه دی که په هر دور کې فتنې راغلي سر ختم شوی دی، هېڅ ټینشن به نه هلي. او زه وایم بل ته ټینشن ورکوم، خپله باندې ټینشن نه هلم، بېغمه اوده کېږم. دې وجې نه امام صاحب رحمت الله علیه پیژانده چې د ده طبیعت د طالبۍ او د علم طرف ته میلان کوي او د عالم صحیح جوړېدی شي. حضرت امام صاحب رحمت الله علیه چې ولید ویل یا ربه کاشکې چې دا ستا د دین دپاره دا ماشوم قبول شي. دومره ورځې نه وې تېرې امام ابو حنیفه درس کې ناستو، پلار امام محمد د لاس نه نیولی د امام ابو حنیفه مجلس ته راوست. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ولیدو پته ورته ولګېده چې دا خو هغه هلک دی. ورته وایي څه دپاره راغلی؟ پلار یې وایي دا به ستا نه فقه زده کوي، دین به زده کوي، دا ما دې له راوستی دی. نو د هغه حسن ډېرو د امام محمد رحمت الله علیه ډېرو بېدینو چې به د هغه مخ ولید ایمان به یې راوړ چې څومره ښایست الله ورکړی. علامه انور شاه کشمیري رحمه الله بازار کې به چې وایي ته سر به بلکل پټ کړی، دومره ښایست و، دومره ښایست و. غیر مسلمو به چې ولید په هغه به د هغه په مخ په لیدو به بلکل الله مان. او شاعر مشرق علامه اقبال رحمت الله ابا فرمایل که زمانه څوک د اسلام په حقانیت دلیل غواړي نو دلیل انور شاه کشمیری دی. که چرته اسلام حق دین نو انور شاه کشمیری به مسلمان نو. ډیره ټیټه مضبوطه حافظه و. او د علامه اقبال رحمت الله علیه مزاج دینی په شاعرانو کې د عبدالرحمن بابا او د حضرت علامه اقبال رحمت الله علیه مزاج دا دینی و. دی وجه نه خو زمونږ نوجوانان نه رحمان بابا طرف ته توجه کوي نو علامه اقبال ته. د یوسف د یورپ د کوڅونو متاثر لیدل د یوسف بنیری خدای او څه په دې زمانه کې په هغوی پسې روان دي چې غریبانان خپل یخته نشي سمولی. ورنه په دې دور کې د ضمیر خان ضمیر چې د ده مزاج شریعت ته ډېر مایل، د مدرسو څه کومک، د علماو څه مینه محبت، مجیب زلمې. نو دې شاعرانو ته خلک توجه نه ورکوي دینیو ته. زمونږ نوجوانان والشعراء یتبعوهم الغاوون، په شاعرانو پسې اکثر ګمراه خلک رواني، په دې ګمراه شاعر پسې یتبع اتباع ته وایي. د غواغه یو کلن بچی چې دې ته نه ګوري چې مور مې په پردي پټي ورله خو دی پسې رواني بیا پسې کوي. زمیندار پې راځي وخي هم پروا نه کوي. دغه شانته نن سبا نوجوان پروا د دې نه کوي چې زم په دې کم شاعر پسې رواني ما دی ټیک دی که نه دی، د ده مزاج دین ته مایل دی که نه دی. بهرحال ما په علامه اقبال ذکر کاو چې دی په شاعرانو کې مفکر اسلام دته وایي، فکر د اسلام د په خپل شعرونو کې کړل او عقاید د اسلام بیان کړل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې د هغه حسن شکل یې ولید کله د امام محمد رحمت الله علیه وایي دی بوزه دا به حفظ وکړي. داسې ورته نه ویل چې نه پرېږدم د ده نه فتنه خورېږي مثال په طور په کلاس کې
دا د هغې ور او تقوا وه. امام مالک رحمه الله به په خپل درس کې ډیګري هلک نه پرېښودو. ابن هشام وایي زه پکې کېناستم نو ما ته 18 حدیث دي که 20 حدیث اورېدلي وایي زه دومره کوړي ووالم چې کله رانه خبر کاشکې چې 100 مې ته اورېدلي وایي 100 درې والی وي. د امامانو داسې مجلس به وفاق پلار بوتو 2 ورځې بعد بیا د لاس نه نیولې راویسي. امام ابو حنیفه ورته وایي ما درته نه ویل چې دی حافظ شي. او ورته فرمایي وایي جی حفظ یې کړ دی تپوس ترې وکئ. کله چې د امتحان واغسته هغه حافظ و بلکل مضبوط. امام ابو حنیفه وله بله بانه وکته وی دی بوز او یختتې وخرئ چې یختتې وخرئ نو د ده په حسن کې به څه کمی راشي. ای چې بوت او یختیانې ته وخره ولا نورم ښایست را پرېښود امام محمد. برحال بله بانه خو نه و. نو امام ابو حنیفه به چې کله درس کا نو دا به شاته ناست حضرت امام محمد. یو انګریز دغه کتاب وکوت د امام محمد ځکه د امام ابو حنیفه تمام علوم دی امام لیکلی امام محمد. نو هغه ویل چې که چه محمد د دې درجې دی نو غټ محمد به د کمې درجې. د وجې نه موږ اصل محمدیان حنفیان دي. تاسو هغه څنګه د رسول الله نه فقه اورېدلي عبدالله بن مسعود ده. د عبدالله بن مسعود نه علقمه ده. د علقمه نه ابراهیم ده. او د ابراهیم نه امام ابو حنیفه ده. او د امام ابو حنیفه نه امام محمد ده. بس امام محمد بیا لیکل شروع د رسول الله نه شوې ده لیکل امام محمد کړل. نه اصل حنفیان موږ محمدیان. دا اولنۍ عقیده به ستاسو ذهن ته راغلي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم جواب ورکړی. نمبر 2 عقیده زموږ د الله په ذات په باره کې. الله تعالی په خپل ذات صفات او په اسماو کې یوازې دی یکتا ذات دی. نه د چا پلار نه د چا زوی. د دنیا هر ذره د الله محتاج ده. الله د هیڅ چیز محتاج نه دی. د ټول جهان خالق مالک الله دی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. هر ذره خاوري هر ذره د الله ثنا وه. هر شیز د الله ثنا وه بس انسان د وجې نه ما دلته یو مسله را یاده شوه ضمن کې تاسو دا یاد ساتئ. کله چې انسان ته